definition ته ګورئ اټامیک نمبر موږ داسې ډیفاین کولی شو چې په اټم کې دننه د الکترون یا د پروټون تعداد ته موږ اټامیک نمبر وایو ګورئ ودې په اټم کې دننه د پروټون او یا د الکترون دا یا په کې وګورئ ارخا په اټم کې دننه د پروټون یا د الکترون تعداد ته موږ اټامیک نمبر وایو اټامیک نمبر وایو څه مطلب دغه ماته وګورئ دا زما سره کار باندې دوباره ته بیا ویم که چا نه تاسو کو چې اټامیک نمبر څه ته وایي نو ته وایا ته دوه ډیفینیشن کولی شي ها د دې درو ډیفینیشن او علاوه ته دوه ډیفینیشن نورې کولی شي چې سرجی اټامیک نمبر موږ هغه ته وایو چې په اټم کې دننه د پروټون تعداد ته موږ اټامیک نمبر وایو یو ډیفینیشن شو دویم ډیفینیشن ته دا کولی شي چې په اټم کې دننه د پروټون یا د الکترون تعداد ته موږ وایو اټامیک نمبر خو مطلب دا دغه ماته یو نظر وګورئ چې د دې نه مخکې تاسو دوه خبرې یاد دي چې اټم د دوه پارټس نه ساز دی اټم د دوه پارټس نه ساز دی یو پارټس ته موږ وایو نیوکلیس او دویم پارټ ته موږ وایو شیل نو د اټامیک نمبر ډیفینیشن موږ داسې کولی شو چې په اټم کې دننه او د اټم بیا په نیوکلیس کې دننه د پروټون تعداد ته موږ وایو اټامیک نمبر مثال که دلته چې زموږ سره پروټون یو که پروټون کې زما او پروټون زما سره دوی نو د اټامیک نمبر به 2 که دا پروټون زما سره 3 نو د اټامیک نمبر به 3 که دا پروټون زما سره 4 نو د اټامیک نمبر به 4 نو ته داسې ډیفینیشن کولی شي چې په اټم کې دننه د پروټون تعداد ته موږ اټامیک نمبر وایو یو ډیفینیشن دویم ډیفینیشن ته داسې کولی شي چې په اټم کې دننه د پروټون او یا د الکترون تعداد ته موږ اټامیک نمبر وایو ځکه چې همیشه به موږ په نیوټرل اټم کې د پروټون او د الکترون تعداد دا به همیشه سیم نو زه ځکه دا خبره کوم چې په اټم کې دننه د پروټون یا د الکترون تعداد ته موږ اټامیک نمبر وایو لکه مثال فور ایگزامپل که زه هایدروجن والیم او د هایدروجن سټرکچر راکړم نو دا د هایدروجن سټرکچر دی ګورو دی پروټون 1 دا زما سره نیوکلیس او دا زما سره شیل نو په دې کې تاسو سره یو پکې پروټون دی یو پکې نو کته د سی وچ پروټون نمبر is called atomic number عموم سره او کته د سی وی هغه ځان به وای ګوري وته کته د سی وی چې the number of proton or electron present in the atom is called atomic number یاد وای Yes, sir. یاد وای چې شو اوس راځو ماس نمبر دا بل خبر دا یاد لري چې تاسو به اټامیک نمبر په ضد ریپرزنټ کیږي په سبا ریپرزنټ کیږي په سبا ریپرزنټ کیږي اوس راځو ماس نمبر اصلي کې دا د چې موږ سره دا کوم اټامیک نمبر دي لکه 6 1 12 او 8 تاسو په دې ځان کوی د 6 مطلب څه دی د 6 مطلب دا دی چې په دې کې زموږ سره 6 پروټون او 6 الکترون لکه څه وی د 6 مطلب دا دی چې په دې کې زموږ سره په دې اټم کې دنه 6 پروټون او 6 نیوټرون او دغه کومه څنګه لکه ته ګورئ ودا د کاربن اټامیک نمبر 6 دی نو ګورئ ودا دا زموږ سره شو پروټون 6 نیوټرون هم 6 اول شیل 1 اول شیل 2 دلته دوه الکترون او دلته کې اخیری تاسو سره سلو الکترون لري نقول ودي 1 2 3 4 5 6 نتصل الكترون شو 6 او پروټون هم 6 نو مطلب دا دی چې په نیوټرن اټم کې همیشه د الکترون او د پروټون تعداد سیم یاد وي اوس راځو ماس نمبر د دې نمبر د ماس نمبر آسان ډیفینیشن چې مونږه اټم وایو او د اټم نیوکلیس وایو
او نیوکلیس کې چې کوم پروټان او نیوټران دي او کله هغه موږ جمع کړو او د هغې نه کومه ویلیو راشي هغې ته موږ څه وایو؟ لکه اسان دی که ګران؟ اسان دی که نو ته به په انګلیش کې څنګه ډیفینیشن وکړي ته به یې داسې وکړې د دې نه مثال چې د سم of proton or plus neutron is called mass याद नहीं एटम वाला और द एटम बे न्यूक्लियस गोरा چې د एटम په न्यूक्लियस کې 100 پروټون او 100 نیوټران دي دا راجمع کا او چې دغه کوم ویلیو رااله دا ویلیو ته موږ څه وایو ویږي لکه نور د ډېر په اسانه ویوم که چېرته زه دا اکسیجن وګورم د اکسیجن ماس نمبر څه شی دی دا سوله اوس څه شی دی په سوله ځان وي سوله دا دی ګورم سوله مطلب دا دی چې په دې کې پروټون تاسو سره دی 8 او نیوټران پکې تاسو سره دی 8 تاسو یو خبرې مکو ګورم دا ولې نیوکلیس او دا ولې شیل نو ما ته وګوره 6 8 plus 8 is equal to solar 16 so that 16 starts on mass number de خدا چا د اکسیجن تاسو مله ساده پښتو کې جواب اوس راکړئ اوس په دې 16 باندې به ته پوهیږئ چې دا 16 اصلي کې د پروټون او د نیوټران مجموعه ده 16 اصلي کې څه شی دي د نیوټران او د پروټانو مطلب مې دا دی ګورې ګلونو چې نیوټران او پروټون کله دا زه پلس کما او د دې نه کومه ویلیو راشي نو هغې ته موږ څه وایو اصلي کې اوس ښه د کاربن ته وګوره دا کاربن د کاربن ماس نمبر څه شی دی 27 چې پکې پروټون یو چې پکې نیوټران دي او څنګه لګي کویوما ګورو پروټون 6 او نیوټران 6 ما ته وګوره 6 او plus 6 is equal to 12 you got 12 mass numbers تاسو د کاربن 12 کې mass number دا ده کاربن تاسو ما ته ټول ګورئ کنه چې اصلي کې ته په دې شتونو باندې پوهېږي 12 16 او دا 24 تاسو سره چې 24 دا د میګنیشیم وزن دی وزن ماس نمبر دی څنګه دی تاسو ټول ما ته ګورئ دغه ګورئ پروټون 12 او نیوټران 12 هغه ځان بیو چې به سبب تمام سره راکولی شي زموږ خبرې مقصد دا دی چې 12 or plus 12 is equal to 24 with that 24 there 24 that asara mass number show for the chart the negation ये गई बात दानेटा पे कसान दे कगरान आसान दे कर और फिर हमारी की चिता से मास नंबर का तरफ Z represent A. So A. So represent की A. याद भाई? Yes. लगा कास्ट में लो. याद भाई? मुझे टच वाले और को मध्य हम तो उगोरे कच्चा में तापोसो को चे एटॉमिक नंबर से तो वही तो समार उदय है तो सुने की शी कच्चा में तापोसो को चे एटॉमिक नंबर से तो वही वे सर्जी व एटम के दनना द इलेक्ट्रॉन या द प्रोटॉन ते दा तमंग वायु एटॉमिक नंबर ता सर को Z रिप्रेजेंट की उसके दने चाहता पोसो को जे मास नंबर से तो वही वे मास नंबर हम एक अच्छा बेटे ना मजा ना कई करा मजा कई मजा उसके दने चाहता पोसो को जे मास नंबर से तो वही तो तब वो तो सिंपल खबर दा हो कि چې ماس نمبر موږ هغه ته وایو چې موږ اټم وایو او موږ به د اټم نیوکلیس وایو او په نیوکلیس کې چې د ماس سره څونه پروټون دي او څونه نیوټران دي چې کله هغه سره پلس کما او دا هغه نه کوم ویلیو راشي
जो आगे का बजा सेवे मा याद भाई जो इंग्लिश के आसान डिफिनेशन में से होगा छे the sum of neutron of plus proton is called a आसान भी आसान भी हाँ क्लियर भाई बस क्लियर भाई जवाब दे रहा यार क्लियर भाई वो हम तो डिफिकल्ट किससे नहीं सही शुक्र है ठीक है याद भाई